نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دا وسنۍ موقع چې کومه ده د نوي کال د هغې آمد او د هغې په باره کې چې دی مبارکباد پیش کول او خوشحالۍ مناول د دې شرعي حیثیت باره کې خلق تپوس کوي او دا هیپي نیو ایر دا چاته ویل او د دې مبارکباد ورکول د دې شرعي حیثیت څنګه دی. اصل کې د نوي کال د راتلو او د آمد په موقع باندې مبارکباد ورکول یا چې د ډېرې زیاتې خوشحالۍ مناول دا د یهودو او نصاراو ایجاد دی او موږ له به حیثیت مسلمان د غیرو د اتباع نه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي یو او د هغې نه چې دی منع فرمایلې ده. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د چا سره مشابهت اختیار کو نو دی به د هغوی نه وي. په دې موقع باندې د تمامو مسلمانانو دپاره دوه کارونه خصوصا کول پکار دي. یو د ماضي زندګۍ احتساب چې زما مخکې زندګي څنګه تیره شوې ده. دویم نمبر د راتلونکي ژوند دپاره لایحه عمل چې مخې ته به زه دا کال دا ژوند چې دی څنګه تیروم د دې په باره کې چې دی هر انسان له سوچ پکار دی. دې وجې نه د نوي کال د خوشحالۍ په ځای باندې یو عقلمند انسان دا خبره چې دی بېچینه کوي او دته د دې خبرې احساس کیږي چې زما زندګي ربطه په قلاره باندې کمیږي او زما ژوند چې دی نو دا د واورې په شانتې ویلې کیږي. د خوشحالۍ د مناولو په ځای باندې مسلمان له دا سوچ پکار دی چې هغه د مخکې ژوند دپاره سوچ وکړي او هغه چې دی د مخکې زندګۍ دپاره خپله تیاری وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه حکم دی او د هغې د اتباع موږ ته حکم شوی دی. د دې وجې نه چې زموږ کوم ژوند دی نو موږ له په هغې ژوند باندې چې مخکې کوم تیر شوی په هغې باندې پیمانی چې هغه د الله جل جلاله د عبادت او د الله سبحانه وتعالی د اطاعت نه بغیر تیر شوی په هغې پیمانی پکار ده او مخې ته چې کومه زندګي را روانه ده په هغې باندې زموږ دپاره سوچ پکار دی او د دغې ژوند دپاره د آخرت د ابدي زندګۍ دپاره مونږ ټولو له چې دی دغه سوچ او دغه فهم مونږ ته پکار دی چې زموږ د مخې ته زندګي څنګه په کومه طریقه باندې تېره شي. د دې وجې نه د نوي کال د آغاز په موقع باندې د خوشحالۍ مناولو په ځای دغه سوچ او فکر پکار دی چې مسلمان دا سوچ وکړي چې زما کوم ژوند تیر شوی په هغې باندې د استغفار او د الله جل جلاله نه معافي او مخې ته بیا چې کوم زندګي را روانه ده نو د هغې دپاره سوچ او د ښه لایحه عمل چې دی ترتیب او دغه سوچ او دغه ذهن چې دی ځان له جوړ کړي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د کامل اتباع توفیق را نصیب